زما نوم شهاب جان دی. څنګه زمونږ د مشر دا خبره وکړه، دا جي دغه ځای پورې وتا چې موږ های کورټ ته لاړو. په های کورټ کې دا جي په 9/9/2002 کې دا ډیګري شوی دی، په 5/3/2003 کې دا انتقالي عمل راغلی دی. ټیک شو جي. بیا 13-14 جمع بندو پورې دا موږ سره د دې ریکارډ دی، په محافظه رون ریکارډ غون موږ پسې دی. موږ جی د دې ځای خلک زمونږه مثال کې زما په 45 موضوع کې په 45 زما جایداد دی. دا شی چې د اوسه پورې پروت و ما هم پې غم غرض نه کوم، حالانکې زما پکې اوسنی ټیوبیل نه دی، د 13 کالې ټیوبیل زما زري ځمکه ده، ما کرلې ده. ټیم یې پکې یو ډمپینګ شروع کړو. موږ اوس ما دغه خپل ځای چې و نو دا ما راکور کړ، دیوال مې ترې وو، دیوال مې د دغه ځای نه مې را دیوال ویل زه خپل ځای دی آبادو مې. اوس دې کې داسې څه ملګري راووتل چې هغوی وایي چیرې دا شی اول خو زما ټیمې سره مسلې وي، بیا اوقافو سره وي، ملګري راووتل چیرې دې کې زمونږ حصه د خشتخیلو ملګري دي، زمونږ هم شاملات دي. د دوی چې څنګه زما د تره زوی وي، د دوی مشرانو په 85-87 کې خپل یو دغه کړو چیرې دلته د کمیټې ته وکړو چیرې دلته د پارک جوړ شي، نو دوی هغه خپلې حصې اخوا منتقل کړي. هر څه چو شو. ما کمیټې سره یې کیس کړی، د کمیټې نه ما په د های کورټ په دغه باندې ډیګري شو، دونه وخت وشو. اوس زه په دې خپل ځای کار کوم، دا کسان یې ما پسې روزي، په انتظامیه باندې هم دغه وکړي او ټوپک نه به کوی او به کوی. ما پکې ډي پي او صاحب ته هم درخواست کړی دی، انکوایریګانې هم پکې شوي دي چې نو ما سره خو جي د خپل ځای خپل کاغذات برابر دي. ما اوس ټیومې صاحب ته مو چېرې جي دلته دا ډمپینګ بند کړي چې دوی موږ نه جي دا ډمپینګ هم په دې وجه چې موږ سره ځای نشته. ها دوی یو شی روړی د های کورټ نه چېرې دا په دې ځای باندې سټی شو، نو یو جي زه خو دونه دغه نیم خو علم کوم های کورټ په ډیګرۍ باندې بل ډیګري بل فیصله کیږي نه، بل چې کوم شي دوی روړی دی نو بل هغې کې جي ګریویارډ دی. نو زما ځای ګریویارډ نه دی جي، زما ځای انتقالي ځای دی او زما په خسره کې دی 143 نمبر خسره ده. هلته کې پټواري سره دي. وګوره دوی پکې دا خبره مو وکړه چې پټواري خود بوت کړی دی. پټواري جي زما ځای تا پسې نشي انتقال کولی، ستا ما پسې نشي انتقال کولی. نو خود برک یو سړی ګوته ولګي نو هغه نه هغه ځای لاړ شي. بله غټه خبره چې دا هغه انوایرمنټل کیس، انوایرمنټل کیس بل دی، هغه خو د غازي ګل بابا باندې شوی دی او زما څونه خیر نیاز محمد یو کس دی هغه جي کړی دی. هغه کړی دی چې یاره دې کې د کمیټې یو ډیګیم ده، دلته دا ډمپینګ کیږي نو دې دا اوبه هم خرابېږي، بل دا هوا راشي نو دا پلاستیک د مخبرو ته ځي. نو دغه هغه یو کړی چې یاره دلته دا ډمپینګ بند کړي. نو هغه جي د هغه ځای مسله او د دې ځای خو بېله ده. زما خو مو ځای مهرپړان او خسره نمبر 143 دی. که دا او دا ګریویارډ نو دقه سټی دوی روړي نو ما پسې کمیټۍ والا هم راشي، یاره دا ځای زه سوال ما ورته چې په کوم بیسې غورځوی؟ زه دونه مافیا یا بدماش سړی نه یم چې مطلب زه حکومت سره ډغروم، که دې کې کوم هغوی ته سود او پخوا غورځېدلو. بل یې مو حال ډېرم چې یو سړی دی یو شي روړي چې یاره دې کې زما 10 مرلې 15 مرلې، زما خو 48 کنال رقبه ده، 48 کنه انتقال شوی. نو جی دا خبرې موږ پرون هم یو دغه شی و د هغې نه جي بلکل جي بلکل جي بلکل جي زموږ وایو جي یو کار که دوی مثال کې کوئی چېرې دا قبضه ګروپ دی ما سره یې کینی، زه خو دوی الټه یادوم چې قبضه ګروپ دی. زما په څه ځای کې دوی مداخلت کړی دی، یو کس پکې کړو، یو یاره موږ اوقافو سره اګریمنټ کړی دی، عمریات او دغه نوم دی راشد چې دا ځای موږ له اوقافو والا په کرۍ راکړی دی. ما اوقاف ډپارټمنټ راټینګ کړی دی، هغوی باندې مې درخواست هم کړی د اے سي صاحب په دفتر کې هغه میډم وه مالی نوم ده، هغې ځای کې میټینګ هم شوی د اوقاف ډپارټمنټ راغلی، هغوی ته لا دغه ظاهر کړی چې موږ خو جي نه د دې شپږ اته میاشتې موږ نه کریلو، دوی زما په ځای ناست دي. نو که زه قبضه ګور وم ښه چې دغه کسان ناست دي دوی ته داسې ووایم د ستاسو د چینل په وسادت د انتظامیې ته ووایم د افسرای بالا ته چې دوی د یو شي خو دې روړ چېرې دا ځای زما دی، یو کس خو دې یو 15 مرلې لس د چا نوم پکې شته، دا کوم کسان چې ما د دوی نوم شته د پلار د نیکه نوم یې شته، نو الټه زما په ځای قابل شوي خو زه خو چې قانون لاس کې نه علم. ما خو یو عمل روان کړی دی، ما پې درخواست ورکړی چې یاره جي دوی دې وګوري ودغه شي او ما ته دې بظاهر انتظامیه ودرېږي، ما ته دوی نه خپل ځای دغه شي خالي شي. زه که خپل ځای کار کوم دا ملګري ما پسې ټوپکې ته ما چې رالي
نو زه خو امن او امان نه خرابوم. مستقبل څنګه وي دې وخت کې تاسو سره د انتظامی ریسپانس څنګه جی انتظامی ریسپانس خو جی دی په هغې هم داسې یو بې دغه له ګوري چې پیسې ورکړي. یاره جی انتظامیه خو ستام ده زمام ده. ما خو جی تاسو ته ووایي چې ما ډي پي او صاحب ته درخواست کړی دی، په دې کې هغه را مارک کړی ایس ایچ او صاحب د دې مرګرو نه پکې ضمانت یې اخیستې دي. ما د ایس ایچ او صاحب په خوله دومره دا شی بند کړو چې یاره هغوی لا کار مه کوې، زه ځان مطمئن کوم. مې جي ځان مطمئن کې د دې مرګ ما نه ډاکومنټس وغوښتل، ما د جي پاکستان ټول ډاکومنټس جمع کړي دي. د دې مرګرو نه ډاکومنټس وغوښتي اوسه پورې دوی ډاکومنټس نه وګړي. تاسو خیر دي چې چو صاحب نه تپوس وکړئ، ډي پي او صاحب ته ډي سي پي صاحب ته مې دې کې درخواستونه کړي دي. نو موږ خو خپل ځاني دوی دغه الزام ولګوي چې یاره نو په خپل ځای خو څوک پیسې نه ورکوي چې مثال کې ځای هم دې زما دی او پیسې هم دې پې زه ورکوم. ښه چې نو دوی خو دقه خبره کوي چې یاره انتظامیې له هم پیسې ورکړه، فلاني له هم پیسې ورکړه، انتقال کې هم پیسې ورکړه. نو پټواري خو جي نن نو دا خو عجیبه عجیبه خبره کوي. انتقال جی زه تاسو ته په 9/9/2002 کې دا ماته د های کورټ نه ډیګري شوې ده. ټیک شو جی 162 جمع بندونه په خانقاش کې ما سره د 162 جمع بندۍ را روانې دي. بیا په 5/3/2003 کې دا ما پس انتقالي عمل د دې شوی دی. بیا د 13/14 نه پس جمع بندۍ نه شوې، د 13/14 پورې جمع بندۍ ګوره هغې کې زما د مشران نومونه دي چې دا ګرداورۍ دی، اجرا ده ما پسې. دې کې یو ملګري بال هم وویلي چې په ما پسې په 1926 کې یاره جي زه خبره نه کوم. ما پرون به یو خبره کړو چې دا ملک اوس یو شی دی پلار خرڅ که نو مثال کې د زوی دا دغه نه کېږي چې یاره زوی راپه چې یاره پلار مې دا شی نه دی خرڅ کړی. هغه به نه ښه چې هغه د پټوار په کور کې هغه ثابت کړي. نو د 1926 نو دې کې خو یو صدي وړې ده، دا خو چې یو ځای باندې دی. نو دغه هسې هغه دغه ماضي دې نه ګوري جي، حال وګوره. حال سره اوس زما څه حال دی؟ حال زما دا دی چې دا ځای په ما انتقال دی، دا زما شی دی. شکر الحمدلله تر ډیګرو که اوس یو سړی ضرورتیا کوي، حکومت نه مني، قانون نه مني، ام نشم ویلی. دویمه اوس د دې مستقبل څه دی؟ مستقبل یې دا دی که دا شی ما خرڅ کړ نو زما نه لاړ، مستقبل بیا بل ملګري چې چاته ټرانسفر شو نو زه خو جي دا زما کشر یا زما بچی یا بل کس خو نشي راپاسېدی چې بیا هغه دغه چې نه دا زما د نیکو یا د پلارو. نو د دې ریزن دی، د دې خو دې وخت سره دی دغه پوزیشن دی. سر زما نوم فقیر خان دی، زه صدوخیل و شریف خیل اوسېدونکی. دا لانجه خو دې کې چې د لانجې څه نه، دا خو زما د 50-60 کالو قبضه د شاملات دی زما مشرانو نیولې. داسې یو وخت راغی چې دې خشتخیلو والا زمونږ او د دې لږ خبرې روانې شوې نو دوی بیا ټیمه سره د ټیمو سره ټیمو بلکې نو شام خان ناظمو او پلیاق صاحب ګورنرو دغه وخت کې دوی د خپلې حصې چې وي یا نه وي خو زباني جمع قرض باندې هغې پسې ولیکلې، اشم خان له یې ورکړې. په دې دوران کې زما سیولجت سره کیس چلیږي. سیولجت صاحب کیس زمونږ په حق کې فیصله کو. دغه وخت کې د دې زور او شور رالو او په دې کنده یې ټکټر یې راکوزې کړې او بلیډ یې پکې وکړه، وارې یې وکړه چې دې کې یو پارک جوړو. بس منګه خو دغه دوران کې دوی په موږ اپیل وکړو په شیشن کې. هغه اپیل دوی له یې ورکړو، دوی خو زور کې وو، بیا خو زموږ زمیندار ښه. بهرحال منګه په هغې لاړو. د اشم خان یو نوټس ځوړن که زما دوکانونه دي دغه ځای بهر، هغې سره یو نوټس ځوړن که وایي چې څوک د دې دعوهګیر یې نو 15 ورځې کې دننه عدالت سره رجوع شه. هغه نوټس ما روشو که او ما مې تره له راوړه او په هغې منګه لاړو پېښور ته. هلته م وکیلونی وه، ستار خان وکیلو زمونږه، او هلته اپیل مو وکړو. هغه اپیل بیا زنګ منظور شو، د های کورټ ته موږ په دغې تللو تر څو پورې چې د های کورټ فیصله زموږ په حق کې راله نو دا په دوی باندې ټیم باټ شو نو موږ پسې د انتقال وشو. ګنې سپریم کورټ نه بعد خو های کورټ نه بعد سپریم کورټ دا شی په دې ټیم باټ شو نو پټواري او ګرداور ما پسې انتقال وکړو په دې بنیاد. او های کورټ ته چې زه تلیم نو دا د شیشن په فیصله تلیم. دغه خبره ده
های کورټ زما حق کې فیصله وکړه او فیصله دا موجود ده. بیا په 2003 کې ما پسې انتقال هم وکړ. کاشف جان ایڈوکیټ خبرې کوم دي. زمونږ مشران د پراپرټي کې اوریجنل اونرز را روان دي. موږ د پړانګ صدوخیلو اوریجنل اونر یو. میرا پړانګ نه علاوه زمونږ 15 موضوع کې جایداد دی او دا ایریا په شاملاتو کې راځي. د دې نه علاوه داسې ایریاز دي چې هغه دوی سره هم په دغه دي په قبضه باندې دي. غونډ نوشهره روډ وګورئ، خیرې ماجوکي وګورئ، هشم خان ایریا وګورئ، مرکز وګورئ، مرکز سره خوا کې نومې صدوخیلو والا نشته او خشتخیلو والا اکوفایډ کړی دی. ایریا یې ټوله قبضه کړې ده. چا ورسره پړتال نه دی کړی. دی وړومبې خپل پړتال وکړي چې دې سره کمې دی که زیاتې دی. دې سره زیاتې دی. دې شاملاتو قسمه قسم د شاملات هم قسمونه دي. هر یو شاملات دې سره په قبضه دی. زمونږ مشرانو زمونږ صدوخیلو ته شریف خیل هم وایي. زمونږ کې ایجوکیټډ کسان دي. قانون بالادستی باندې عمل کو. قانون لاس کې نه لو. دی خو قانون لاس کې لي. دا کومه پښتو ده. دا ملک ته پښتو دی جي. دی د راشي د پښتو په اصولو باندې د راشي موږ سره د کینی. زمونږ دی سره غم خادي ده. یو ځای کې ناست یو چای روټۍ کوو. داسې خبره خو نه ده که نه چې دی و موږ پسې زورورتیا کوي، په میډیا باندې بیانونه کوي او غلطې پریس کانفرنسې به کوي او غلط او دروغګویي نه به کار لي. دلته په 400 کې اوریجنل اونرز دي. هغوی سره خپله پراپرټي ده. بمه شاملات هغوی چا چیلنج کړي نه دي. خو ملک ته پښتو دی. هر یو کس په خپل ایریا کې پروت دی. هر یو مالک په بل نه ورځي. څنګه چې دی خیرې ماجوکي کې مرکز سره نوشهره روډ کې پراته دي او خپل پراپرټي ښه انجوای کوي. ښه بزنس سیټ اپ یې جوړ کړی دی. چا په پټرول پمپ یې جوړې کړي دي، چا په مختلف شاپس جوړ کړي دي. په هغې کې زمونږ څه انټرفیرنس نشته. خپل بزنس دی چلی. خو موږ خو د دې ایریا ته پرېږدي. دا زمونږ زرعي ځمکه وه. دا زمونږ شاملاتو وزرداره دی ټولو غوښتي دي. د دې هر څه باوجود اوله موږ خارج کړي د های کورټه پورې. دا یو دې کې تقسیم زمونږ رایټ پکې شته. زمونږ د کزنز رایټ پکې شته. دی سپیشل اوت په دروغو باندې قسم قرآن اخري او زمونږ د خلک دومره شریفانان دي چې ورته عزت ته قسم قرآن وخوره که نه زه درته پرېږدم. دا شته جي فیصلې موجودې دي او زه به تاسو ته وښیم. یو خبره کوي تاسو د سرجي دی یو خبره تاسو کوئ چې یاره دې کې تقسیم جي. زه خو دا نه یم زما د ایریا دی کچي. زه خو تاسو ته بار جي وایم چې 143 نمبر خسرک کچ کې زما پکې 48 کنال ده. چې 48 کنال زما برابر شي ما سره چې کومې ایریا ده. زه په زیاتي څه کوم؟ زیاتي زما نه پکې. زه زیاتي خور خو نه یم. زه خو 143 نمبر خسرې په جنګ کې یم چې دا 48 کنال زما د مشرانو بیا پکې څه وراثتي شوي دي. نو زه خو دا ځای کچ که دا د خدای کې 50 جیره بوخېږي. ما راته خپل 48 کنال راکړه. خدای دې کې دا نوره ټوله دوی چا زه زیاتې نه کوم. زه خو زیاتې نه لم. او جی او سر جي زه تاته یو خبره کوم. د جرګې زه تاسو یو خبره کوم. دا مونږ پرون دې کې ملګري دي ما خو تا ته وي چې یاره داسې خبرې وکړي چې یاره دې کې خون خراب او داسې دې خبرو له زور ورکوي. مونږ مخکې ویلي ده. مونږ خو دوی ته ویلي دي که مثال کې تاسو کې 2 کسه داسې چې ستاسو پې مطمئن دي. مطلب دا چې بیا خبره هم زورلي که نه ستاسو هغه پرېږدئ چې دوی د دې ځای کې نور غټ خانان دي اب پکې نه مولوث کړي. تاسو راغلي تاسو ته د یو شي وښیي. ټیک شو جي. تاله جي یو شی روړو مثال کې یو سړی وي زما په دې کې شل مرلې دی. یاره دې کې زما چې خبره 50 ما ته خو زه اندازې خو اول ته کچ که که نه پټواري روغ غواړه په پټواري کچ کا 143 نمبر خسره ده. بله خسرې ځینو ما سره به دانګه
48 کانال کې تاسو سره نه کیږي ته ولې سم نه زه به ولې څه نو چې ورکړم نه ما چې ته مې خپله اول پوره که ما ته کړي د 48 کانال چې ما ته برا او چې ما سره جي کمه شوه او زه تاسو ته بس دې تجاوزات یو کړي منټ رالو سره نو زه دغه جي یو خبره کوم دی خپل عذرداري ایز ا objection petition په سیول کورټ کې تر د های کورټه پورې چلولې دي هغه ډسمس شوي دي نور دې څه غواړي چې یو مهذب قوم راشي په مهذب انداز کې په عدالت کې راشي خپل کیسو چلی نو په خپل د پیښې چیرې زمونږ کیس بیللی الریډي دا ججمنټ ډیټر دی موږ د هولډر یو زمونږ حق کې موږ ته بیا هم لکه د دې ایریا دی پکې لکه تاسو ګوره ډیرانونه دي اوبه پکې ګندګي ده پکې نو موږ څه وکړو جي موږ نور څه وکړو پکار دي چې اریګیشن ډپارټمنټ ته دې اپلیکیشن وکړي چې دا ګنده اوبه موږ نه واړوي یا داسې جندي سیند ته واړوي یا داسې نور ډمپینګ سایټ ته واړوي او د اوریجنل اونرز دا پراپرټي موږ نه ډسټرب کوو پکار دي چې د دې خپل مسلماني ده خپل پښتونولي ده چې یاره دا خبرې او د رغبې خو جي ما خو تاسو ته جوي که نه رغبه خو جي تاسو ته ما مخکې خبره دا تاسو ته وکړه جي چې صحیح ده جي په ما اعتبار نه چې پتا نه حکومت خو جي دوی دې پټوار روغواړي ودي کې دې کې وبه شي چې دا رغبه څونه رغبه خو جي دغه زم به هم جي که نه زما خو موږ په اګري یو برابر ده موږ دی جي موږ ته خپل ځاني موږ خو وایو خو که موږ سره چې دا زموږ او زموږ دا کم شي نو زه خو دغه نه زه خو تاسو ته ویم چې زما 48 کانال زمونږ دغه پلی نه ده جي 48 کانال کې زما خپل شی دی که 48 کانال نه ما سره شي زیاتې نو زه خو په زیاتې خو زه نه یم زما خو 48 کا 143 نمبر خسره 48 کانال ځای دی دی کې چې د خوا کې دغه بولو شاه بابا دی میاګان دي یو دا خو په دې میپ باندې شته هغوی به بیا خپل لاشي هغوی دې خپل ځای برابر کړي خو ما د خو 48 خو جي د زیاتې نه خو بار دا خبره کوم چې د 48 کانال دا وګیر یم 48 کانال برابر کړی ما ته زه جنګ جګړې نه کوم چې د چا ویواد لي راته که د 48 کانال نه زیاته شو ما سره بالکل ما نه دی کټ کړي زه په خپل ځای کې کار کوم ما پسې دا ملګري ټوپکې تماچې روړي تنګول کوي ما تاسو ووی چې ما ډي پی او سره هم دا ټول د ما د انتظامیې نه دا خواست دی په لړ چې یاره جي د خپل ځای کار کوم ما لري پروټیکشن راکړي ما ته د دیو درېږي چې یاره په دې کې څه داسې څه د تلخ کلامي یا داسې نور څه دغه ونشي بل د ټي مو صاحب ته ما جنن د غم جمع کړل خپل ریکارډ مې ورته جمع کړ هغوی ته ما د وی چې یاره جي زما په دې ځای کې زوره سات تاسو باقي ډمپینګ نه کوي ځکه هغوی دا ځای ما نه یو دغه باندې غوښتو چې موږ سره ایریا نشته او موږ به لږ ډمپینګ کوو چې کله ځای والو موږ به د ډمپینګ بند کړو اوس مې هغوی ته هم د وی چې یاره دې نه دا ملګري غلط تصور ځي چې یاره دا داسې دی داسې هغوی نه ما جي دغه ورکړی چې یاره تاسو چې د ډمپینګ دپاره خپل ځای غم وکړئ خیر دی که مثال کې لس ورځې شل ورځې پورې زه ګورم خو باقي به جي زه هغه ډمپینګ هم بندوم ځکه چې ما ته پې خپل دغه یو دغه کېږي او زه مطالبه مې جي به د انتظامیې نه ده د اے سی صاحب نه ډي سی صاحب نه د ډي پي او نه ایس ایچ او نه چې جي زه د خپل ځای کې کار کوم نو ما له د دغه شي یو پروټیکشن ما ته دی دغه راکړي چې چېرې ما ته څه داسې مسایل نه جوړېږي او دغه خو بار وایم که ملګرو سره څه روړي نو هغه قانون جي لاس کې نه لم خو د انتظامي دغه مسله ده چې ما سره خپل ځاني تحفظ راکړي شي چې زه د خپل ځای کار شروع کوم او زه د خپل ځای کې کار کوم چې ما باندې څه بندیز نه راځي